توبه د الله رب العزت په نسبت باندې یو غوره شی دی. هغه کس چې د الله رب العزت ته توبه وباسي، د الله رب العزت ته رجوع وکړي د خپل ګناه نه، الله رب العزت د ده نه ډېر زیات خوشحالېږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې تپوس وکوئ ای عمر ولې جاړې؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي یا رسول الله په لاره کې مې یو کس ولید، هغه کس جړل، ما ته د هغه کس د جړه د وجې نه جړه راله، ځکه جاړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ولېږل، دغه کس یې راوسته. دغه کس نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس کوي و ای ځوانه ته ولې جاړې؟ دغه سړی او دغه ځوانو ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یوه ګناه کړې ده او ډېره انتهایي غټه ګناه مې کړې ده چې الله به مې معاف کړي، ګناه دې د وجې نه جاړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وای آیا ستا ګناه غټه ده او که نه د اسمانونه او ځمکې غټې دي؟ دغه کس ورته ووایي یا رسول الله زما ګناه غټه ده او ځمکې او اسمانونه واړه دي. بیا ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل آیا د الله رب العزت عرش او کرسۍ غټ دي که نه ستا ګناه غټه ده؟ دغه ورته ووایي چې زما ګناه غټه ده او د الله رب العزت عرش او کرسۍ دا واړه دي. بیا ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وای آیا ستا ګناه غټه ده او که د الله رب العزت دا رحمت غټ دی؟ دغه کس خاموشه پاتې شه. بیا یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووایي وای اوس ووایه ای ځوانه څه ګناه دې کړې ده چې الله رب العزت د نه زه معافي غواړم. دغه کس ورته وایي یا د الله رسوله زه کفنچور وم، کفنونه به مې پټول. یوه ورځ د انصارو یوه جینۍ وفات شوه. دغه جینۍ چې کله وفات شوه نو چې دی ښخه کړله، زه د شپې رالم، دا مې را د قبر نه راویسته او کفن مې ترې لرې که. چې کله مې ترې کفن لرې که نو بیا مې دا جینۍ واپس په ځای باندې دفن کړه او کیمې غوسته، زه ترې روان شوم. چې کله روان شوم لاړم مخې ته نو بیا مې زنا ته زړه وشو، دا زړه مې زنا طرف ته مایله شو، نو زه واپس رالم، دا جینۍ مې د قبر نه راویسته او د دې سره مې زنا وکړه. چې کله مې ورسره زنا وکړه او بیا زه روان شوم دوباره، ما ته د شانه آواز وکړه چې ای بنده ظالمه، تا د ټولې ادیرې په مخې ته زه بې ستره کړم، د ټولې ادیرې مخې ته تا زه په جنوب کې پرېغوستم او بې ستره دې کړم، ته به د قیامت په ورځ باندې الله له څه جواب ورکړې؟ وایي دا اواز چې ما ته وکړ نو زما په زړه کې یو سلیکه وشوه، زما په زړه کې یو درد وشو. هغه رابېرته وایي زه ډېر سخت ګبراوېږم، وېرېږم د الله نه چې الله به ما معاف کړي ګناه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل ځان خوا نه پاڅاوه، وایي پاڅه زما د خوا نه، هسې نه چې ستا د وجې نه په ما باندې عذاب را نه شي. دا کس لاړې په یو ځای کې کېنه او 40 ورځې الله رب العزت ته وجړل. په 40مه ورځ باندې الله چوتله فرمایي وایي یا الله، یا ای زما ربه، ای د پیغمبر علیه السلام، ای د آدم علیه السلام ربه، یا خو زما د توبه قبوله که او ما معاف که، او یا د اسمان نه اور نازل کړه چې ما وشي چې زما کار ختم شي. دا خبره چې وکړه په 40مه ورځ باندې، دا خبره الله رب العزت ته خوښه شوه. الله رب العزت جبریل علیه الصلاة والسلام راولېږه. چې کله جبریل علیه الصلاة والسلام رالی په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې سلام وکړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سلام جواب ورکړه. بیا ورته جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایي ای محمد صلی الله علیه وسلم دا مخلوقات تا پیدا کړلي که الله پیدا کړلي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي زه هم او دا تمام مخلوقات الله پیدا کړلي. بیا ترې تپوس وکړئ وایي آیا ته د خلکو توبه قبلې که نه الله یې قبلوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي زما توبه هم او د دې تمام مخلوقاتو توبه هم د الله قبلوي. بیا ورته وی فرمایل وایي هغه کس چې تا د ځان خوا نه پاسه دا هغه توبه الله رب العزت قبوله کړې ده. او دا آیات یې راوړ قل ورته ووایه یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم، قل ورته ووایه ای پیغمبره یا عبادي الذین، ای زما بندگانو، اسرفوا علی انفسهم چې تاسو به اسراف کړی، ظلم بم کړی، زیاتې بم کړی په خپلو نفسونو باندې. الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه مه نه امیده کېږئ. د دې د وجې نه الله به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت غفور رحیم ذات دی، دې وجې نه الله به ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. او کم یو کس چې توبه وباسي، په توبه کې 3 شرطونه الله رب العزت له دا توبه قبلوي. یو شرط دا دی چې کومه ګناه کې دا انسان اختی
نو دا ګناه به فوراً پرېږدي. دویم شرط دا دی چې دا کومه ګناه چې کله دا به په دې باندې خفه شي چې زه یو مسلمان یم، زه په الله مې ایمان راوړی، بیا هم رانه دا ګناه وشوه، دا په دې ګناه باندې خفه شي. هسې نه چې په دې ګناه په وجه باندې مانه الله خفه شوی، نو په دې ګناه باندې به دا خفه شي. دریم شرط دا چې دا به کلکه اراده وکړي چې زه به بیا دپاره دا ګناه نه کوم. چې کله دا درې شرطونه په یوه توبه کې الله رب العزت دا توبه د انسان فوراً قبلوي.